مقدمات حذف کېدو ټولو نه صرف دو خبرې کوو د وخت د مناسبت په بنا وخت کم دی ماښام نږدې دی اوله خبره دا ده چې موږ تاسو ټولو باندې فنا راځي داسې وخت به راشي چې په دې مجلس کې موږ څونه ناست یو هم نه وي خاوره کې به پراته وي او داسې حد ته به ورسېږو چې هغه بدن به موږ ستاسو خاورې شي لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان مړ شي نو دا ټول بدن خاورې کېږي الا عجب الذنب صرف لکه لمه دې کوناټو په منځ کې اړو کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به صرف جون دی اولم پیدایش ته دینه شوی دی او بیا واپس پم انسان هم د دې نبی ته جوړیږي د کې ماده د حیات هم د صفاتي ډاکټرانو تجربه کړې دي همدغه لکه لمه راغستلې ده هر قسم حالات تجربه پکړې دي خو لیکن پای کې حیات مقصي هغه جون ماده پاغي کی چې قبل کسی کی اخدا هم نو موي کړه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره کړې ده ندی ډاکټرانو په تجربه کړې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې چې کوم خبرې کړې دي دی اوس داغه تصدیق کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خبره واغه بالکل رښتیا و او دا معنی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عربو کې راغلی اس قسم آلات سره نو لیکن خبرې دا چې کړي دي چې د دې زمانه د آلات سره بالکل موافق دي هم بعضی انسانان کرامتن روغ به پاتې شي چې به خاورې نشي ابد هغه کرامتي چې دا انسان نیک انسانو دا عمل دا عقیده الله ته محبوبه وا دا غي په وجه باندې د خاورې نشو کني عام انسانان دا به خاورې کیږي صرف انبیا علیهم السلام انبیا چې څنګه د پنځوي دي په خاورو کې او مقصدي استغیر او تبديل پکې نه راغله حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته یوزل او فرمایله وي تاسو د جمعې په ورځ باندې په ما درود ډېر وایي ان صلاتکم معروضه علی زکه تاسو درود ما ته ملائک را پیش کړي تابانی امتین درود وای صحابه ته اذا الله نبی كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت اذا الله نبی زمن درود بتا ته څنګه در پیش کیږي حال دا ده ته په خاورو کې خاورې شوی یقولون بلیتا خاورې شوی به زری شوی به دغه په خپل نظر په تجربه باندې کتلی ولکه من تاسو د خپل نظر باندې دی عبدالرحمن بابا دیره کې خبرونه چې وباسو اکثر من تاسو ته لګ لګ اجزا د اډو کې را پیدا شي لګ لګ نور ټول انسان هغه خاورې شوی نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله تعالی پس مکه باندې د انبیاء او بدنونو خړل حرام کړی دی آدم علیہ السلام کم اورس چې بچو د پنکړې ده او مقصد ده تغییر او تبديل پکې نه راغله ابراهيم عليه السلام
فلسطین کې د پنکړه دی او مقصد اس تغییر پکې نه راغله. موسی علی السلام، یعقوب علی السلام، یوسف علی السلام د موسی علی السلام زمانہ کې راويستو تابوت کیو او الته دغه ته نقل کو انبیاء کې تغییر او تبديل نه راځي. دا انبیاء خصوصیت ده. نور د انبیاء نه بغیر عام انسانان دا خوري کیږي. اگر که غټ نه غټ ولی نه او داغه پاتې کېدل لازمی نه دي. ها کله ژوندې پاتې شي دي ته کرامت ویل کیږي. یو انسان دین کې قرباني وکړي یا داسې قوم کې تیر شوی چې قوم غلطي عقیده والای لیکن د عقیده لپاره دعوت کړی ده، تکلیفونه برداشت کړي، کله الله د مرګ نه پس د آثار را کار کې دي خلکو تورخی وردا صحیح عقیده والا انسانو، صحیح نظریه والا انسانو. نجاشی حبشو کې ایمان راوړو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غایبانا او به انتهایی قربانی والاو، حکومت پرونه ساتله. زګه ټول مملکت وزیران داغه څخه خلاف وو. هغه ول کزما حکومت نه غواړي، زه ته حکومت پرېدم خو اسلام نه پرېدم. لیکن حبشو نجاشی بادشاہ نشو لري کولای، ځکه داغه حکومت په عدل او انصاف باندې روانو. ټول مملکت سے عدل او انصاف کاو. نو په اسلام باندې کله کو درېدو. عام قوم عیسیانو عیسی علیہ السلام ته الہ ویلو، مریم ته الہ ویلو، عائشہ رضی الله عنها وايي. امام ابو داود رحم الله روایت نقل کړه وای موږ ته خلق ویل چې کله نجاشي مړ شو وای داغه د قبر نه به نور راپورته کېدلو، بل وشیبت راپورته شي د نور به پورته شو. ډېر پاره چې د خلکو ته دا ورغودو چې دا په کوم عقیده باندې تله ده، دا عقیده بالکل صحیح و. هدا انبیاء نه بغیر د نورو کسانو سره دا نشته. دا به داغي صرف کرامت دی خلکو ته کار کی که اکثر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین او چت خلکو د دین د پاره ډېر قرباني نه کړې. داغي مرګ نه رستم ډېر زمانہ پس ومقه شروع تغییر او تبديل پکې نور راغله. طلحه رضی الله عنه رستو زمانہ کې کوفی کې شهید شوی او بصره کې شهید شوی. 2 کال پسې لور په خوب کې وریدو چې دیږي کې اوبېلی او زه په دې اوبو کې پروت یم. سلوري راولګه دا بار بار خوب وریدلو او زه غزه وکنو لا قبره. طلحه رضی الله عنه راويستو او مقص تازه او استغیر پکې نور راغله او دار البجرتين ادیره ته نقل کو. ډېر زمانہ پس په دغه ځکه اخوړې نېرې تیراو په دې ځکه د شهیدانو د احد قبرونه معاویه زاغو دا قبرونه دي چې نه د غبره ځای ته منتقل کدا کم ځای کې چي دي او چې وې کته بالکل تر او تازه استغیر پکې نور راغله. یو صحابي خپا په تبر باندې په دغه کوداله ولګېدله تازه اینه تی روانې شو. دا دغیو هغه دینی قربانین الله مونږ تاسو ترا خو دې یا دې وخت کې زړې زړې دینی باز وخت کې راشي مخکې زمانہ کې رااله چین کې او دیره او پاکي مړی را کار شو تازه پکې پراته دي. دا دغه کسان دي چې دغه صحابو دي دین خدمت لپاره دي الله محفوظ ساتلی. تاریخ کې راځي عبد الملک زمانہ وا یو ځای قبر یو کنه کوم چې د بلقیس وا بلقیس ایمان په سليمان عليه السلام راوړ صحیح قران کې دي چې مؤمن وا نو یو قبر یو کنه پاغي کتابوت وروته او پاغي کې لیکل پاغي باندې شي چې دا بلقیس تا د لیکل اوسره کړیو لیکن مقص تازه او تغییر تبديل پکې نو راغله به ته دا غزنه منتقله قبل قبر کې دفن کړه. دغه آثار د کرامت الله کلا عام انسانانو لپاره کی خود ایمان او د عقیده په بنا.
فنا به په موږ باندې راځي خبره مې دا کوله چې فنا به په موږ تاسو ټول راځي او دا سي فنا دا دې نه هیڅ څوک پاتې نه ده یو هم ته نه پاتې کیږي کمالدار دې پاغم فنا راځي که غریب دې پاغم فنا راځي قوت او طاقت والا دې پاغم باندې فنا راځي ډېر غټ غټ بادشاہان موږ تاسو نه زمانہ کې تیر شوی دی نمونه موږ ته ناراضي تاریخونه موږ ته نه دي معلوم څونه حکومتونه مضبوطه لیکن فنا پر اعلی هارون رشید بارک راضي دا د بنو عباس او خلیفہ او بادشاہ او دا هارون رشید ودونه وسیع مملکت یو پراخه ډېر لري لري علاقو پر د حکومت تلو او داسې حکومت چې شخصي حکومت بو شخصي مخکې دانو لکه جمهوریت څوک به د پاسه را پاتېږي حکومت به واخلي نه شخصي حکومت یو په هر وډو باندې خپل خپل کسان چا سره خلاف نشو کولای منصور چې کله علاقه ونی ولا بغداد تراغه یو غټ جماعت ته نه وته ډیر زره کسان تقریبا او ته ولاړو غوځه حکم کوم جلات ته چې دا سرونه نه کټ کی اچ انکار نشو کولای دغه جبر استبدادو دغه سي هارون رشید دغه په نوسو کې ده دی هارون رشید وې داسې مملکت یو چې کله هم باران وشو ورېز براله باران بکېدو دی ورېزي ته به ویل امتري حيث ما كنت حيث ما شئت ستاتيني خراجك په کوم ځای چې باران کې ویکا ستا باران په وانی کم فصل چې روزي اب ازما خزانه ترازي لیکن هغه هارون رشید داسې وخت کې لاړو بلار روانو خوب ولیدو په دې خوب کې څوک یو تنو تراغه او لاس کې ولا سره غوند کې خټه ورکوي دا ستاسو د قبر خټه ده بچی څنګه خوب را پاتې دو درد په شروع شو تکلیف په شروع شو او په غزه کې په درې ورځو کې دن خپل قبر ځان له تیار کو قبر هم ځان له تیار کو به کسانو ته چې ما دې قبر ته وروړای خپل قبر یو کتو له حد یو کتو او ویل قبر ته چې ورغه نو په هغه وخت کې الله طرف ته متوجه شو چې اے غزاتا ته په ما باندې رحم وکا یا من لا يزول ملكه ارحم على من زال ملكه اے غزاتا چې ستا بچي زوال والا نه ده هغه کس باندې رحم وکړي چې بچي تلاړه بيل هلك عني سلطانيا ما اغنى عني ماليا مال پیدا را نکړه د مملکت او فوج ټول مخامخ ځان ته ودرو و دې پیدا را نکړه اوس د مرګ نه اخلاص نه فنا مونږ پتا سو ټول باندې راځي د ځین کې کینو او ختمي ګوبا درې زری بشو او بیا به دې پنا په مونږ تاسو راشي دا سي فنا چې درې ورځې پورې به مونږ خلک یادای زید نه زید لس ورځې پورې به یاد کی لس ورځې نه پس به سره مونږ تاسو یادای نه دلته مونږ تاسو اکثر ناشتي مونږ تاسو ته اکثر د نیکونو قبر نه دی معلوم چې مونږ نیکه کم ځای کې دفن ده مونږ نه کم ځای کې دفن ده پلار قبر ته مونږ ته اکثر نه دی معلوم چې پلار مسکم ځای کې ده د عبدالرحمن بابا دی رکی پلار نیکه دا قبرونه مونږ نه شي وی دي او ورک شي وی دي قبر مونږ نه ورک شو هغه نور یاداش خو پرې ده الله سورج بس مونږ تاسو یاداشي الله سورج یاداش نه پس په به مونږ تاسو کې یادایم نه لاړ بشو تن په قبر تیرې دو قبر د پاسه وکړه شيري پلی کلو ويمر اقاربي جنبات قبره كأن اقاربي لم يعرفوني ذو الميراث يقتسمون ماله وما يألون انج حدود ديوني واذا خپلوان مې د قبر خوا ته تیریږي
تاسې دې لکه ما سره پیژنې نه لکه دا قبر کې زمونږ رور دی دې قبر کې زمونږ تره دی په دې قبر کې زمونږ نیکه دی په دې قبر کې اوس پروت زمونږ پلار دی تا سره احساس نه کوي دغه ځي راځي ذوو المیراث یقتسمون مالی وما یالون ان جحدوا ديوني میراث ولا میراث تقسیمای دا پروا نه کوي چې په د باندې باندې چا قرضو قرض کې بګيري هغه د وجه جنت ته تللی نشي چې هغه ول اخلاص کما دا پروا نه کوي پرې د خپل کار وکړي اوس کدا په قرضونه کې ورکو نو موږ ته څه پاتې کیږي نه وای دا غي پروا سره ساتي نه اول ځین کې موږ دا خبره کینو دا پنا په موږ باندې صدا دا په موږ باندې را روانه دویمه خبره ماتول مختصره کو د وخت په بنا دویمه خبره ګوره موږ تاسو هر یو تن دا کوشش ته دا مهنت ته چې داسې یو کار ځل ایجاد کو چې داغه آمدن موږ ترستو به را رواني ځان له دکان جرنل سٹور واچو زبې کمزور ما داغه نه ماته آمدن او پیسې ماته را رواني په یو روډ باندې یو ځای عالم ځان له پلازا جوړ کم هغه پلازي کې دکانونه نه داغه دکانونو پیسې ماته راځي یو کارخانه جوړ کم داغه کارخانه ماته آمدن را رواني زه کمزور ما محتاج ما بچي بمي کار بنشم کوله دې آمدن به ماته راځي اوس کومه ته دکان ملاويږي یو د ورځې دیاړي ملاويږي دیاړي به کو دکان به کو دکان مزان د پاره پیدا کو دیاړي خو د ورځې شه ده دنیا کې هر یو تند دې سوچ او فکر ده دغه څه ګوره په دې آخرت په امور کې زمنګ بازي دې سیده چې د ورځې دیاړي ده او بازي دا سیده چې هغه کارخانه ده کارخانه نمر نرستو کوم زری شو خاوري شو هیڅ اجزام مونږ ته نه معلوم دغه کارخانه آمدن به مونږ ته رواني هغه دکان جرن سٹور دغه آمدن به مونږ ته رواني کوم زری شو قبر ته لاړو پتم نه لګي چې کوم ځای کې پراته دي لیکن هغه به مونږ ته رواني الله ته معلوم دي وقتی اعمال مونږ دي همون مونږ تاسو کو اجر ده کمړ شو مونږ ختم روزه ده روزه نیول ثواب ده اگر روزه ختم شولا د مرګ سره بس روزه بند شولا یو تن مړ کېدو جړلې چاته لولې جاړ هغه جاړه م په دې په جمعات کې به خلک مانځه ته ولاړې ولم اعد في المصلين په منځ کون کې قسمه حساب نه کیږي خلک به روزي نيسي په روزو والا کې بس ما حساب نه کیږي خلق ببل اعمال کوي پای کې بس ما حساب نه کیږي دا اعمال چې کوم دي دا ګوره دی اړې ده ورځي د دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم باسي داسې اعمال له چې هغه موږ تاسو د کارخانه حیثیت لري کارخانه چې هغه موږ تاسو په بالکل جاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا مات ابن ادم انقطع عمله انسان چې کله مړ شي عمل ختم شي بس په غزه ودرېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې شي نه دي درې کارونه دي چې دغه درې کارونه په انسان پسې د مرګ نه رستم د عمل حسابيږي په د پسې به ور رواني یو پاکي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه یو وقتی صدقه ده وقتی صدقه غدا ده یو تن اوګه ده هغه باندې خوراک وکړه دا صدقه ده د اوچت اجر او ثواب لري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترینه صدقه ده ان تشبع کبدا جائعا اوګه سړی مړ کې اوګه سړی تا مړ کو دا غټه صدقه ده بازار ته لاړ و دې کته دا سړی غریب ده رنگ نه معلومي غریب ده مسكين ده اوګه ده لاړ څه چولو والا ته کې نه وا چولو والا ته دې پلیټ ورکا او روټي ولا ورکا 50 روپۍ بکیږي یا 100 روپۍ کیږي سړی لور کا تیروان شه دا د 100 روپو چولې چې تا په د باندې وړلې دا د دې مشهور یو ګډ الاله ورنه چې عزیزانو لرا غواړي د دې نه د دې 100 روپو چولو اجر او ثواب ډیر دی
ګریه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بهترینه صدقه ده. دا صدقه دی الله مونږ تاسو ته راوخی. سلفو کې دا کارو، سلفو کې دا کارو، صدقې به ورکولې په پټه پټه، څوک به خبرې دم نه. زین العابدین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوسو کې راځي، د علي رضا عنه په نوسو کې ده زین العابدین. ودا چې کله مړ شو نو غسل ورکون کو چې وکته د په بدن باندې د رسۍ اثارو په هغه ول دا خو پیټي وډون کې خو نه ده چې دا پیټي وړي روستو چې اندازې ولګولا د زر کورونو کفالت وکاو او د شپې به ورتله چاته پته نه لګیدل تر دې چې کور والا تم پته نه لګیدا. دا څوک دې څوک نه ده بهترینه صدقه ده. دی وخت کې موږ تاسو ګورو زموږ تاسو علاقه کې غریب دی، یتیم دی، مسکین دی، هغه سره تعاون او مدد وکړو. دا د الله په نسبت ډېر قیمتي شی ده او دا د ځان سره تعاون دی، ځان سره تعاون. دا د بل بچی یتیم سره تعاون او مدد وکړو، ستا بچی به الله نه خواري، دا به الله نه ضایع کوي. هغه څنګه چې اقصی به الله ستاسو د بچو سره قسم معامله کوي. نو دغه صدقه ده، لیکن دویم صدقه جاریه ده. صدقه جاریه داغه د پاره صورتونه ده. یو صورت داغه د پاره جمعهتونه ده. جمعهت مونږ جوړ کو، په دې جمعهت کې چامونس کو، عبادت وکاو، دا زمونږ تاسو د پاره صدقه جاریه ده. مونږ تاسو کومړم شو ترڅو پورې دا جمعهتو خلک بکې مونږ کوي. دې معنا باندې عرب وې دي، عربو دا کوم چې جمعهتونه جوړي ګوره د ازمنګ تاسو په خوار غریبانان خلک دي. څوک ټیکسي چلای، چا د ترکاری دکان دی، چا د چولو دکان دی، چا اور کوټه غونډه کې دکان دی، خدایګه نه لګي لګي پیسې جمع کوي، لګي لګي پیسې ته جمع کوي، لګي لګي ته جمع کوي. دا ول عظم کی زبزان له جمعه جوړو ما اغه ځینه دفتر ته ورکی چې مالا دا پیسې ولګوا، دفتر یې دلته راوړي، هغه سړی نه دلته مانځل راځي نه موږ تاسو پیژنو. اول لازم تاسو د جمعه والا هم چا جوړ کړی، هغه به اجر او ثواب تور روان دی. په دې معنا باندې هغه پويږي، دې معنا باندې موږ نه پويګو. موږ تاسو خک مزیدار کور به جوړ کو، خ ډیزاین اعلی کور، جمعه د پاره به چاندو پسې ګرځو. هلکه دا دونه کورنم چې جوړ کړی دی خدا به مو کو کړ. څونه نقصان دی زموږ تاسو. کورم مزیدار اعلی هر شي نه پکې لګولې او جمعه ته پاره په خلکو په چاندو پسې ګرځو، نه په دې کور مادونه پیسې ولګولې، روزانه پیسې په جمعه کې بزم ورکوم، ته ورکا بلې ورکا، بل باندې ثواب ګټو، په خپل ولې ثواب نه ګټو. دا احساس ماده دی الله مونږ کې پیدا کی چې پیدا شوا آسان کار دی، ځګران کار نه دی. دارنګ صدقه جاریه د اوبدي یو ځکه د اوبو ضرورت ده، تراوله کې التا یو کوی وکنه، دا صدقه جاریه ده. دینه بل بهترینه صدقه شته ده نه. دی باندې څوک ودس کوي، څوک بمونز کوي، څوک اوبه استعمالي، راستا د پاره اجر او ثواب الله تعالی درکړي. ام سعد مړه شو، زوی راغی سعد ابن عباده، وې مور مې ناڅاپي مړه ده. وې دا الله نبی کنا ناڅاپي نه مړه، ما ته پته و چې وصیت پې کړې وې، زه دا غنه کوم عمل وکم. نبی صلی الله علیه وسلم تویل څه چته وګرځوا، لاړو کوی وېستو او ویل هذه لام سعد، انداد ام سعد ده جمعات کی کوی ده. منګ تاسو بل چاته نه وایو، ډېر مرګریز منګ د قسمی کور ټول ځان له جوړ کی په دې کوی باندې 15,000 14,000 ولزر روپۍ لګي، دام بل چاته منګ له جوړ کا. اصل زیاده غده دا ثواب زیاده قده، دا ثواب بل چاله ورنکو، دا پخپل وکړو. جمعات کې دا پخپل وکړو. جمعات کې بجلی دا میټر ده، هر یو تن پخپل ذمہ باندې والو، دا ثواب زه ګټم. صحابه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل الله نبی سم صحابه ته ویل وې تاسو بیت المقدس ته مانځه ته صحیح هغه اې الله نبی من خو بیت المقدس ته تلې نشو ځکه خو د کافرانو سره ده. نبی صلی الله علیه وسلم ویل تیل د دې نه اولېږي چې التا پړیو کې بل کړش، دا د شو لکه ته الته مونږ کو اوس په میټر څونه پیسې برازي. سړی چې بزانو کې به الله لور کوي،
او همت اجزان کې پیدا کو الله به دا کار کوي دا صدقه جاریه ده صدقه جاریه مدرسه شو پیدا کسي مدرسه کې دسه مدرسه چې پاکه طلبه دی رہی نو دوه کار دي دوه یو خان تشبع کبدا جائعه اوګه کسته په سبق باندې په ذکر باندې په عبادت باندې اوګه شوی دی او تر اوله کې دي ستا په پیسو باندې هغه ته خوراک کیږي سکا کو تور کیږي دا ستا د پر بهترینه صدقه ده اجر او ثواب د الله نه غواړي دا صدقه جاریزی نه دي دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او ولد صالح يدعو له نیک بچي ستا چې کړه نیک بچي او د ستا د پر صدقه جاریه ده تمړ شوي ستا د زوی چې څونه عبادت کوي طاعات کوي ذکرونه کوي دعوت کوي په دې کې به تعالی الله اجر او ثواب بدل درکړي اولاد صالح يدعو له حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان ته الله ډیره اوچته درجه ولور کی دې به الله ته وی یا الله زما عمل خود دې قابل نو ما ته دونه درجه ملاوي راکړي دا پڅ الله تعالی بو ته وی باستغفار ولدک لك دا په سبب د استغفار د زوی ستا د پاره ستا زوی ستا د پاره بخنه غوښتله د اق بخنه په وجه الله د درجات تعالی درکړه او ولد صالح يدعو له عدالت چې دې ماشومان کوم مور پلار دا پلاران ناس دي دا د غیر پر بشارت ته اولاد صالح الله خپل زوی دی عالم کو د قران حافظ دی کو دا بتا د پر صدقه جاریه بتا ته اجر او ثواب بدل درکې دغه وجه موږ تاسو سره کول پکار دي چې خپل بچي ځان د پر صدقه جاریه وګرځو هدام زین کې نه وای مخکې هغه شیخ هم ته اشاره وکړه اکثر زمنګ ستاسو زین کې دا دی چې منګه د بچو د مستقبل فکر دا کو ډیر کسان هغه دای چې دنیوي تعلیم به ولور کو ډیر کسانو فکر دای چې راشه د وسنه او تکار او تور خوا ورکوټه ماشوم هغه راولېږي مصریانو سه کې نه ټول ورځ تورې جامې جوړې پانی کته کو پلاسا خوا کو پلاس دی خوا کا ور کوټیوالي نه ور کوټیوالي نه په دې نیت باندې چې سبا دا غټ شي رزق ځان له پیدا چا خپل بچي در کوټیوالي نه سندوار کلندر ساچوله نه د اخلاق تربیت کی نه د عقیده تربیت کی نه د ایمان تربیت کی د غټ زیته د ځان سم کو د بچي سم زیته وکړه چې د بچي سم زیته وکړه کمن د خپل بچو مستقبل کول خغواړو دا د یقیني د تویم یقیني چې د دې قران سره موږ تعلق واچو کلم د قران سره تعلق واچو سکون او اطمینان زندگی وای ورې لن مثال ته وخما موږ تاسو د دنیا یې وګڼو د دنیا کې کم کار چې علما او عوام سپارلې ده یو عالم چرته احتجاج نه کړي علما ته موږ سپارې دي جنازه علماء ته موږ سپارې دي نکاح عوامو نکاح کې عالم را بلی جنازې د پاره غرا بلی او مانزه د پاره اذان د پاره هغه د کړه ده شرط مولا احتجاج نه کړي چې موږ د چا جنازې نه کوو موږ له پیسې بڑاوي منګه نکاحونه د چا نه تړو دا وکړو موږ چاته ځانونه نه کوو دا به نه کوو سره د چا څخه پروا پدې نه ساتي چې موږ لم سره کړو که سره هم نه کړو خپل غټپټي په اعلی طریقې باندې ادا کوي لیکن دا نور کسان څونه احتجاجونه دي دا غي سره چرتا تاسو باندې ګورئ چې عالم را لګیدلې او هغه د فقر او د غربت نه تنگ شوی خپل خودکشي کړي راځه ځان خودکشي کومه دغه ماته ځنی ملاويږي یا چرته جزا پزه کړي اب چرته پیدا نه کړي درې کاله یو لړ مثال ته وخم درې کاله دلته حلقه کې حفظ کې تیر کې درې کاله حلقه کې حفظ کې لیکن دته الله فراخ رزق الله ورکړي
د ټیوشن ملاويږي د استادي ملاويږي د نور شینه ملاويږي او هغه کسان اعلی ډیګری نه حاصل کړي ډبل ایم ایم ا بلکې ټریپل پینځه شپږ دا ایم ا وکړي لیکن ډیګری هغه ډیپټي هغه ته نه ملاويږي هم د قصې ګرځي عام کارونه کوي اپای په سره روان دي د تار سره ملاويږي دا د څه برکت ته د قرآن برکت ته د دې وجه نه کوم د خپل بچو مستقبل غواړو چې راز موږ بچي په سکون کې موږ په سکون کې موږ تم خوشحالي موږ بچو تم خوشحالي د دې قرآن سره تعلق جوړ کو د قرآني علوم سره تعلق جوړ کو ځکه دا انسان ته انسانيت او تورخي زندگی د دنیا او تورخي او رزق موږ څه پروا ساتو مړه کما او تا بچي اعلی ډیګري تعلیم مولا ورکو کوم رزق چې الله مقرر کړی دی اقا دی زیتی نه او که دینوي تعلیم دینی تعلیم مولا ورکو کوم رزق الله مقرر کړی دی اقا برسیږي فراغت د رزق راغلی دی کنه راغلی راز موږ تاسو عقیده ده کنه کله چې موږ کې سا چولې کېدله سا چولې دل ټیم کې موږ له رزق لیکل یكتب رزقه دونه بخوري واجله پلانکټینګ په مرګ راځي د موږ له لیکل راځي نشي د کم شینه پراغت راغله هغه په فکر او په سوچ کې منګه پراته او یا د هغه سوچ منګه د بچو د پاره وړي او چې د کم مقصد د پاره الله مون پیدا کړی او هغه فکر او سوچ نه کوي داس مون تبعی ده کنه ده داس مونږ د پاره غټ نقصان او تبعی ده د دې وجنه د خپل بچو مستقبل کول غواړو داس مونږ د بچو مستقبل خشي خوشاله شي انده وخت کې هغه سره تعلق جوړو قران سره تعلق جوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته تعلق جوړو دغه علوم وتا ورخای مقاتل بن حیان مخکې زمانہ کې تیر شوی منصور د حاکم خپلم خپویدلو هادي منصور مقاتل بن حیان نه تاسو کړو چې ما ته نصیحت وکړه هغه ته زه تکم نصیحت وکړم هغه نصیحت د تو کما چې ما په خپل سترګو باندې حالات لیدلي او کنه د نور علماو نصیحتونه تنقل کما مشران ویلي علما ویلي هغه نصیحت د تو کما دوی ول هغه نصیحت را توکا چې تا په خپل سترګو په تجربه دی لیدلي هغه تو ویل چې ستانه مخ کې بادشاہان تیر شوی دي دوه قسمه بنو امیہ بعضی بادشاہان داسیو چې هغه خپل بچو له دنیا پیدا کړي وا جیدادونه په زور قبضه جاگیرونه د بچو له ور کړي خو دین یو تنو خودله او بل بادشاہ عمر ابن عبد العزيز هغه بچو له اچې نو بریخه علم او ته خودله او عقیده او ته خودله او دین او ته خودله دی او ته خودو تر دې چې عمر عبد العزيز کله مړ شو په مرګ ټیم کې 38 روپۍ دنه په میراث کې پاتې شوې 38 کې 9 روپۍ د په جنازه او په قبر باندې ولګېده باقي 9 روپۍ چې پاتې شوې یو لسی ورسو په هغه تقسیم شوې یو روپۍ مو ته پوره ونه رسیده وې دا حالو وې ما په خپل سترګو ولیدل کومو بادشاہانو چې خپل بچو له جاگیرونه جمع کړي او دین یو تنو خودله ویاغي د دمشق د جمعات لاندې پړو ته بناستو خلکو نه به سوالونه کول مالونه هم تلاړه جاگیرونه هم تلاړه داسې حالت ته پاتې شو چې ذلت سوال بادشاہ زوی سوال ته کې ناستو او عمر ابن عبد العزيز خپل بچو ته دین خودله او عمر ابن العزيز ته چویل چې ته خمري او تا بچو ته هیڅ پرې نه خوستلو هغه ما خپل بچو ته صلاح خودلې تقوا او ته خودلې او قران کې دی وې تول الصالحین الله د نیکانو ولی دی الله چې د چا دوستي به پروا نه ساتي وې ما دا غزامن اوریدل چې خلکو په هدیه او تحفه کې ول ترکی اسونه راوستل هدیه تحفه دا خلک د اکرام او اعزاز لپاره ورکړي
ترکی اس په ولا راوسته دا والا ځان د پر استعمال کا د دې وخت کې د سې لکه 0 نمبر گاډي یو تن له په هدیه تحفه کې ورکه وای د عقب زامنو خلکو کرامونه اعزازونه کول او دا نور کسانو بیزتی کوله دا نصیحت ته کومه چې دی باندې ځان خپوي کړه خپل بچو د جاګیر غمونه کې خپل بچو ته دي نور خو دا موږ تاسو ته تعبیر او نصیحت ته چې موږ د خپل بچو مستقبل په سبانه خکول پکار دي تق دین سه لګول پکار دي مخکې ماته ویل فنا پته نه لګي نیمه غنټه پس مرو اخستان لمرو سباله بمنګ والله اعلم په دې مقدس مکه باندې یو کلان دي خاورو کې وای ګډیر انسانان هغه من سره دا وخت ژوندۍ سار کې د خاورو لاندې شي سوال جواب ورکړی خبر تم ورغلی د پنځه ویمي نو مرګ پته نه لګي د وجنا د مستقبل هغه فکر او سوچ کول پکار دي چې موږ دا غي فکر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان مړ شي انقطع عمله دریم نمبر علم ينتفع به علم دې چې پیدا پیخلي دا علم دا فائدې والا دی تا خپل زوی د مدرسې ته راولې غلو ته علم زده کو دا به اوس د نور شاګردانی دا به بل ته ورخی هغه لم اجر ورکی او دا هغه به تعلم راځي الله زه ډیر پراخه خزانه دي اساس تنګي نه د الله خزانو کې تنګسیا نشتا نو بچو بل څه علم دی ينتفع به هغه علم چې پاغي باندې پیدا غستل کېږي له دې بچو علم سم منسلک کو د قسم مدارس ته راولې کو کوم کسانو چې قران نه زده کړی دي هغه دې مبارک شي امور خپلار دې مولا مبارک شي او مور خپلار له پکار دی چې صرف په دې باندې اکتفا ونه کې چې را بس دا بس ته نه د دین اخوا نور دي دینی علوم سره چې کوم علوم منسلک دي هغه تم پارخ کې چې مخکې چلےګا رزق منصوبه دي الله بوله کې دا کې کوم څه ده نه الله دې د مدرسه جاری وساتي الله دې کامیاب کړي او سم مشکلات یې هغه دې الله حل کړي الله دې موږ تاسو د بچیم نه کمل کړي موږ تاسو کورونه کې دې الله خوشاله نه راولي اوس موږ تاسو بچیم دې ټول داسې اسباب تور کې چې موږ تاسو ترګي پیښ شي داسې اعمال کوي چې موږ تاسو د لپاره سبب د خوشحالي او رسول دی الله سبحانه تاسو لپاره صدقه جاریه وګرځي صلی الله علیه محمد وعلى اله وصحبه اجمعین